نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برہ ته وویلو ویستا سره څنګه خپل صحابه مرګري کما ځکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیاي نه خو مسلمانان نه دي نو کېدې شي زما ملګرو ته تکلیف ورسي نو دی ابو برہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو وی دغه ذمہواری ز اخلم دغه فنا ورته زور کوم چې ستا صحابه کرام متبسوک سواینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې ته دا ذمہواری اخلي او ته زما صحابه کرام متفنا ورکي بیا به در سره صحابه مرګري کم چې ال کافر ته دعوت ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو د سفر میاشوا یو کافر دا غنم د عامر بن مالک او مشهور و په ابو برہ باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ستوخپی او ډالۍ وړاندې کړي چې دا والا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته انکار وکړ زستا تخفی نه اخلم اكو ایمان دی راوړو مسلمان شوي بیا بستانه دا ډالۍ او تحفه قبول کما خو زه د کافر نه تخفی نه اخلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برہ باندې اسلام پیش کوي مسلمان شه خود نه اقرار کو نه انکار کو سخ انکار مونږ کو چې نه مسلمانې گما خو مسلمانوم نشو بس خبره لګ غلی غونته پر خدا کلمه اونه ویلا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی ابو برہ ویلو وی زه خو مسلمان نشم خو زما سره ملګري یو ځای کا زما سره صحابه کرام اولګ نجد طرف ته الته کې قبایل دی غیب ورته دعوت ورکینو کې دیشي مسلمانان شي زما سره صحابه کرام اولګ د دعوت لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ابو برہ ته ویلو ویستا سره څنګه خپل صحابه مرګري کما زکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیاي نه خو مسلمانان نه دي نو کېدې شي زما ملګرو ته تکلیف ورسي نو دی ابو برہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلو وی دغه ذمہواری ز اخلم دغه فنا ورته زور کوم چې ستا صحابه کرام متبسوک سواینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی چې ته دا ذمہواری اخلي او ته زما صحابه کرام متفنا ورکي بیا به در سره صحابه مرګري کم چې ال کافر ته دعوت ورکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو او یا صحابه کرام او دا او یا واړه دا د قرآن حافظان هم عالمان هم دوی ته به قرا ویلې کېدل په قرا باندې دا مشهور د قرآن عالمان هم او حافظان هم دا او یا تنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سره مرګري کړو او د دې او یا تنو
امیر چې د منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام مقرر کو تدی او یو تنو امیر منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنہ مقرر کو تر دوی امیر خدا ډیر پاک باز عجیب صحابه کرامو ډیر الله والا خلقو تدوی کار داو چې د ورځې بغره تتلو لرګي به کول د ورځې به لرګي کولو او بیا به هغه راوړو نه هغه لرګي به خرڅ کړو نو چې هغه به خرڅ کړو په هغې لرګو به خپله خرچه هم کوله او د اصحاب صوفي چې کم طالبان و هغې باندې به هم خرچه کوله لرګي به خرڅول ځان باندې به هم خپلې پیسې لګولې او چې کم د صوفي طالبانو د نبي اسلام نه به علم زده کو په هغې به هم هغه پیسې خرچه کولې ډیر الله والا خلقو دا خو به د ورځې مشغله وه شپه به څنګه تېرېده شپې به یې څه حصې د قرآن تلاوت کو او څه حصه به الله ته ولاړو په تهجدو باندې د دوی شپه ورځ د الله په عبادت کې تېرېده ډیر پاک باز او نیکمل صحابه کرامو د اویا چې مشهور په قرا باندې دي ته به قرا ویل کېدل نبی رسول الله سلام سره د اویا تنه مرګري کړو ځکه دعوت لېږل کنه نو دعوت له پوه کس لېږل غواړي چې نور خلکو د دعوت ورکړي چې خپل علم خو ورسره کنه نو دا اویا تنه عالمانو د قرآن نو نبی علیہ السلام دوی دعوت لولیگل دوی تلو چې کله بیر معونه ته ورسېدل دا یو ځای دی هلته ورسېدل دوی هلته پړاو واچو خو چې کله دوی تله که نه نو دې کې د انس رضی الله تعالی عنه ماما هم و حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنہ دا انس رضی الله تعالی عنہ ماما دې پکې موجود و نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل یو خط ورکو ودا به عامر ابن طفیل لور کې کم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی ودا به غل ورکې بس پرې دا وایزا شوی د زما لګ توجه خرابوي سیدا زبا پریده وی پریده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی عامر ابن طفیل رضی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انس رضی اللہ تعالی دی مامالا حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی یو خط ورکو ویدا بتا عامر ابن طفیل لور کې کم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی دا باغه لور کې نو چې کله دوی بیر معونه ته ورسېدل کنه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی فرمایل وی مال چې نبی علیہ السلام کم خط را کړی دی زما چې د عامر ابن طفیل لور کا دا خط وړو چې خط وړو عامر ابن طفیل سره میلو شو د عامر ابن طفیل د ابو برا ورارو دا کم کس چې نبی علیہ السلام خواله راغلی و دا صحابه کرام ځان سره مرګري کړو د عامر ابن طفیل د ده وراره حرام ابن ملحان رضی الله تعالی د عامر ابن طفیل ته وویلو وی دا خط والا وی دا د چا خط دی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه خط دی او زه داغه صحابی ما او مال دا خط را کړی چې دا به عامر ابن طفیل لورکي دا عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر سخت مخالف و کافر و د نبی اسلام ډیر سخت مخالف و
پکار خدا و چې دا خط کولاو کړی وی کتلی وی چې څه دي پکې خط کولاو هم نه کو خو شاته کسان یې ولاړو هغوی ته اشاره وکړه وی وښایي نو د شا غاړې د یو تن سره نیزه وه او هغه په حرام ابن ملحان رضی الله تعالی د انس رضی الله عنه ماماله د شا غاړې راواچوله او چې راواچوله په دومره تیزۍ سره راواچوله چې نیزه ترې ډایرکټ مخې ته راووته په ګېډه کې راووته او چې څنګه پې هغه د شا غاړې ګزار وکړ که نه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د خولې نه څه الفاظ ووتل وی الله اکبر فزت ورب الکعبه الله اکبر فزت ورب الکعبه وی زما د پرب د کعبې قسم وی زه کامیاب شومه دا خو د نبی علیه السلام صحابه کرامو که نه د نبی علیه السلام سره د هغې تربیت شوی و هغه ته پته وه چې زه کوم ځای ته ورسېدم زه لاړم جنت ته ورسېدم نو چې څنګه پې ګزار وشو نو هغه چغه کړه وی الله اکبر فزت ورب الکعبه او یو حدیث مبارک کې راځي وی د خپلو وینو ته به یې لفه نیوله او په دې مخ به یې داسې اړولې او دا چغه به یې به سره واله فزت ورب الکعبه فزت ورب الکعبه خپلې وینې به په خپل مخ اړولې او فزت ورب الکعبه چه به یې واله زما د په رب د کعبې قسم زه کامیاب شوم هغه یې هلته شهید کو چې شهید یې کو د عامر ابن طفیل د خپلې قبیلې ورته وویل بنو عامر ته وی اویا تنه نورم د لاړ شئ هغه مړه کئ اویا تنه نور راغلي دي هغه مړه کئ نو بنو عامر قبیلې د ده چې کومه قبیله وه هغوی انکار وکړو وی مونږ خو سره جنګ ځکه نشو کولی چې ستا تره ورته پناه ورکړې ده ابو برا ورته پناه ورکړې ده نو څنګه مونږ هغوی سره جنګ وکړو دا خو ابو برا ستا تره راوستي دي مونږ سره جنګ نشو کولی وی تاسو نه ځئ وی نه هلته څه نورې قبیلې وي د هغې ته دا بنو سلیم ته او زکوان ته دا نورې قبیلې دي بنو سلیم او زکوان ته د خبرداری وکړو وی دلته د نبی علیه السلام ملګري راغلي د پیغمبر ملګري راغلي دي دا هم د نبی علیه السلام دشمنانو وی زما امداد وکړئ زما قبیله زما نه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان ملګري کړو غشي او تورې راواغستې او په اویاو صحابه کرامو باندې راغلو او دا ټول شهیدان کړو دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف 3 تنه پاتې شو 3 تنه ترې صرف پاتې شو پای کې یو کعب بن زید انصاري رضی الله تعالی عنه کعب بن زید رضی الله تعالی عنه او 2 صحابه کرام نورو دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنه چې دی خو داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غشي چلول کنه او دوی شهیدان کول بس د ځان غلی کو ځان یې ورته وکړو ګیر چاپېره وینې وي د صحابه کرامو په ده باندې وینې رالې دیم د وینو سور شو خو د ځان خاموش کو غلی کو هغوی وګرځېدل هغوی مطلب در چې دی مونږ وجلی دی حالانکې دی ژوندی و نو چې کله کافر لاړو لرې لاړو نو دی راپاڅېدو بیا دی ژوندی و بیا د غزوه خندق کې دی شهید شو په غزوه خندق کې بیا دی شهید شوی دی دغه ټیمه پورې دی ژوندی و 2 تنه نورو هغې یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیه زمري دا 2 تنه څنګه بچ پاتې شوي دوی داسې بچ پاتې شوي چې دوی اوښان ځنګل ته بوستي وو چې کله دوی د بیرې معونه سره پړاو واچو صحابه کرامو که نه
دغلته دمه کوله. نو دوی ته وی تاسو دا څاروي د ځنګل ته بوځئ، دوی ماړه کوي بیا به راځئ. او دا طریقه هم د حدیث مبارک کې راځي، وایي چې کله ته په یو څاروي باندې مزل کوي که نه، او یو علاقه راله چې سرسبزه علاقه ده، اوبه پکې هم شته او ګیاګانې پکې هم شته، وایي په دې کې سفر په کلاره کلاره کوه. حدیث مبارک کې راځي، ابو داود شریف حدیث مبارک دی. وایي کومه علاقه چې سرسبز راله، شنه راله او ستا سره څاروي دي، نو په دې کې مزل په کلاره کلاره کوه، ځکه چې ستا مزل به هم کېږي او دا څاروی به د ګیاګانې خوري، موړ به هم شي، اوبه به هم وڅکي، نو دی به مړېږي هم او ستا به مزل هم کېږي. او بیا حدیث مبارک کې راځي، نبی علیہ السلام فرمایي وایي چې کله یو علاقه مخې ته داسې راله چې قحط والا علاقه ده، قحطسالي ده پکې، ګیاګانې پکې نشته ده، وچه علاقه ده، نبی علیہ السلام وایي دغلته خپل څاروی وځغلوه، په تیزۍ سره لاړ شه، ځکه چې کله ستا دا څاروی وږی کېږي یا تږی کېږي یا تا ته تکلیف میلاویږي، نو ته به د دې علاقې نه وتېږي. دغلته یې څاریږمه، دغې نه زر ځان وباسه. نو دغه علاقه ده بیر معونه ده علاقه چې وه دا سرسبز شنه علاقه وه. نو دې صحابه کرامو ته وویل وی تاسو دا اوښان سارا ته بوځئ. نو دوی اوښان سارا ته بوستي، اوښان یې سره ول. د دوی خو مطلب دا چې کوم صحابه کرام هغه ټول موږ څه کړلو، شهیدان کړه. دا دوه خو دې پاتې شوي، که پته ورته چې دوه تې ځنګل ته تللي څاروي بوستي، نو په دوی پسې هم بیا تلو، خو د دوی نه خبر نه و. چې کله دوی دواړه واپس رالو، منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنہ او عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ، دوی چې واپس رالو څه ګوري چې خپل ملګري ټول په وینو کې لت پت پراته دي، ټول ملګري په وینو کې لمبېدلي پراته دي، شهیدان شوي دي. دواړه ودرېدل، ډېر زیات خفه شو چې دا څه چلو شو، دا څه وشو. بیا مشوره وکړه چې مونږ دواړه اوس څه وکړو، مونږ دواړه څه کوو. نو دی عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی ته وفرمایله د خپل ملګري ته، وی داسې کوو که نه چې مونږ دوه تنه به څه وکړو، مونږ به دوه تنه څه وکړو، دا خو روغه قبیله ده، ډېر شی کافر دي، مونږ به د دوی څه وکړو. خو راځه چې مدینې منورې ته دواړه لاړ شو، نو نبي علیه الصلاة والسلام به د دوی په حال باندې خبر کړو چې ستا ملګري شهیدان شو، ځکه چې وروسته به ورته بیا څوک څه وایي څوک په ورته څه وایي، نو موږ به په خپله خبر کړو چې د الله پاکه پیغمبره ستا له ملګرو سره څه وشو، موږ به ورته خبر ورکړو. نو دی منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی نه داسې خو چېرته نه کوو چې موږ د دې ځای نه مدینې ته لاړ شو، وی د دې نه به بله ښه موقع راځي د شهادتو، زمونږ ټول ملګري شهیدان شو او ما ته به روغ روانېږو مدینې ته به ځو، نه چېرته همداسې نه شو کولی، مونږ خو په شهادت پسې ګرځو، الله د شهادت مقاعده راکړې ده، چېرته هم نه ځو، جنګېږو به، که دوه تنه یو خو د دې کافرو سره به جنګېږو. جهاد یې شروع کړو، نو خو روغه قبیله وه، نو په دې کې دا منذر ابن محمد رضی الله تعالی شهید کو، یې خو یې دغه د دیم شهید کو. او دا دویم صحابي چې عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی دې گرفتار کو، وی دې وجنه ما گرفتار کنه، دې گرفتار کو. چې گرفتار کو نو کم سردار چې د دوی و عمر ابن طفیل دې غلبو وستو، وی نور خو ټول مونږ ووجل، خو دې خو دې ژوندی نیولی دی. عمر ابن طفیل وی دې زه نه وجنم، دې زه وجنم نه، سر یې وله کټاک و سر یې وله اخریو. وی زما مور یو نظر منلی و، یو منښته یې کړې وه چې که زما پلانکې کار وشي نو زه به یو غلام ازادومه.
د غلام د آزادولو منښت یې کړې وه. وی چېرته په غلامانو پسې ګرځو خو بس دا تیار غلام دی که نه. وی سر وله کټاکی سر یې وخوړی وی دا زما غلام دی ما آزاد کو ما د خپلې مور منښته پوره کړه. عزت څه وایم دی آزاد کوي. د عمر ابن زمری رضی الله تعالی عنہ دوی آزاد کو. عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ دی آزاد کو. دی را روانو د بیر معونه نه مدینې منورې ته راتو. نو چې راته نو په لاره ورسره د عامر ابن طفیل د قبیلې 2 تنه ملګري شو هم د دغې قبیلې چې دا صحابه کرام شهیدان کړو. د هغې قبیلې سره 2 تنه ملګري شو خو نه عامر ابن طفیل کم چې قبیله وه بنو عامر دوی خو انکار وکړو که نه ستا تر ورته پناه ورکړې مونږه نشو دوی وجلی. نو د دې بنو عامر 2 تنه د ده سره ملګري شو په لاره باندې را روان دي سفر کوي. دته وایي ملګري ته د کوم ځای یې؟ وایي زه خو د مدینې منورې یم مسافر یم راغلی وم زه مدینې منورې ته واپس. هغې ورته وایي موږ د بنو عامر قبیلې یو زه ملګرتیا به کوو زه به موږ هم مدینې ته ځو. را روان دي راتلو ډېر سفر یې وکړو یو ځای کې دمه کوله دغه دواړه اوده شو. دغه 2 کسان چې د بنو عامر قبیلې دا دواړه څه شو؟ ده اوس سوچ کو چې موږ خو به د دې ملګرو بدله خامخا اخلو. د دې ملګرو به خامخا بدله څه اخلو؟ وی د ټولو خو نه شو اخیستی خو دا 2 خو مې اوس ته وسته لاندې راغلي دي که نه خو زما سره خو څه شی نشته د په لاره هم دا مکسي کوله. نو چې کله هغې اوده شو د هغې سره تورې وې نو د هغې یو ملګري نه یې غله توره راواخېستله دواړو نه یې سرونه ووالو. هغه دواړه خو هلته مردار کړو. چې مردار یې کړو راغی نبي علیه صلات وسلام ته خبر ورکړو وی د الله پاکه پیغمبره ستا قاریان چې دغه شهیدان شو د هغې سره دوکه وشوله شهیدان کړی شو او په لار راتلم نو ما د بنو عامر قبیلې 2 تنه مردار کړو د هغې په بدل کې. نو نبي علیه السلام یې دا خو دې ښه ونه کړو. د بنو عامر سره خو زمونږ د جنبندۍ معاهده ده نو تا د هغې نه ولې 2 تنه کسان وجل؟ خو ده ته خبر نه و چې نبي علیه السلام ورسره معاهده کړې ده. ده ته خبر نه و. نو نبی علیه السلام یې تا په غلطۍ کې 2 تنه د هغې نه ووجل زمونږ ورسره د جنګبندۍ معاهده وه لهذا دا دې ښه نه دي کړي موږ به د هغې دیت ورکوو. نبی علیه السلام د وعدې ډېر زیات پابند دی. موږ به د هغې څه ورکوو؟ دیت ورکوو. خو دا 80 تنه چې کله شهیدان شو نبی علیه السلام ته د دې خبر راورسېد که نه نو نبی علیه السلام ډېر سخت خفه شو ډېر زیات خفه شو. روغه یو میاشت نبی علیه السلام مسلسل دای کافرو ته خیرې کړي دي مسلسل یې خیرې کړي. د سهار مانځ چې به یې وکړو که نه د سهار مونځ چې کله به نبی علیه السلام د سهار مونځ وکړو او رکوع به یې وکړه او د رکوع نه به روچت شو نو قنوت نازله چې ورته ویلی شي. نبی علیه السلام دا قنوت نازله روغه میاشت په سهار مانځه کې ویلي دي او دوی ته به یې خیرې کولې الله کورونه یې ړنګ که الله کورونه یې وران که الله مخ د ځمکې ته وزګار که الله د دوی په منځ کې جداوالی راوله د یو بل نه تس نس که. دا خیرې به نبی علیه السلام یو میاشت کولې او چې کله به نبی علیه السلام ناستو دغه به اوښ کې مبارکې رابیدلې. صحابه کرامو به هم ژړل او نبی علیه السلام به هم ژړل. زما ډېر ښکلي صحابه رانه شهیدان کړلو د قرآن حافظان یې راله شهیدان کړلو. نبی علیه السلام به ژړلو. په دغې صحابه کرامو کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه غلام مو
عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ تاسو ما په واقع د هجرت کې ویلو کنه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمه نه مدینه منورې ته هجرت کو کنه نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره مرګ وکړه نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا غلام عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ د مکی مکرمه احوال ما خام نبی علیہ السلام ابوبکر له وړو او ګړي بيزي به په باندې باندې سره ولي او ضرب غلي به غوي له ډوړې وړله څومره خدمت چې په مکه مکرمه کې د نبی عليه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غار سور کې کړه دی عامر ابن فهیره کړه دی ټول خدمت په د کافرونو په غلا باندې کو دا ډیر وخيار سړیو نو دیم په دې صحابه کرامو کې شهید شو دې پکې شهید شوی دی او حدیث مبارک کې راځي ته د چې کوم قاتل د عامر ابن فهیره هغه وی کنه و چې کله ما په د باندې گزار څنګه د شا غاړي وکړو کنه او په نظام او وې د خلینه چې غوخه چې فزت والله الله می د قسم ز کامیاب شو دا ګور صحابه کرام چې گزار به پکېده د هغوی د خولې نه به چغه وته زما د په الله قسم زه کامیاب شو د خولې نه دا اواز ووته او دا عامر ابن طفیل په خپله وایي چې دا شهیدان کړي وو چا چې صحابه کرام شهیدان کړي وو دی وایي په دې اویاو تنو کې ما یو تن ولیدو چې د هغه دا جسم اوچت شو داسې دا لاش اوچت شو او بره اسمان ته وختو د ځمکې د اسمان په منځ کې داسې ولاړو د هغه دا لاش نو یو روایت کې راځي ثم وزع بیا کېښودی شو خو بل روایت کې سره ثم وزع الفاظو نشته دی نو حدیث مبارک کې راځي دا امام ضحاک رضی الله تعالی فرمایي امام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر د جسم ولې اوچت شوی وو د عامر ابن فهیره د جسم ولې اوچت شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د جسه الله تبارک وتعالى علین ته ورسوله دا صرف دغه کرامت ته دا صرف د عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ کرامت ته ځکه هر انسان چې وفات شي او دې نیکمل وي د روح چرته ځي علین ته او چې بدعمل وي نو د روح چرته ځي سجین ته لاندې ځي او جسم کوم ځای پروتي په قبر کې پروتي کنه جسم دلته پروتي روح یا علین تزي یا سجین تزي او د دې جسم او د دغه روح د یو بل سره یو تعلق وي یو بل سره سوي تعلق وي هو عامر ابن فهیره رضی الله تعالی دا واحد صحابي دی چې د جسم الله تبارک وتعالى علین ته رسولې دی د جسم مبارک ځکه چې کوم لاشونه د صحابه کرامو پراتو کوم جسمونه پراتو پای کې د عامر ابن فهیره جسم نو صحابه کرام پسې ډېر وګرځېدل خو دی ونه مونږ ته د جسم پرشتو علین ته رسولی و دا داسې یو واحد صحابي دی نو دغه قاتل و چې ما په گزاره کوم د خلینه الفاظ خط جفزت والله په الله می قسم ز شما کامیاب شما نو دا دردناک واقع چې د سفر په میاشت کې راغلی و او سن 4 هجری و 4 هجری و دا چې خرڅه بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خرڅه واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ
ډېر ډېر مننه. والسلام.